د مټه تحصیل په ویسی کالاکوټ نارکټ سیمه کې رکشا د کمر نښکته پریوتي چې پکې د بده مرغه تر دې د ما دوه زنانه چې تعلق یې د بونیل کلپاڼۍ سره وفات شوي او دغه رنګ دوه ماشومان چې تعلق یې د کالاکوټ نارکټ سره وفات شوي. دغه رنګ په دې ډېر افسوسناکه پیښه کې د رکشې ډرایور سره څلور نور کسان هم زخمیان دي. د اس ایچ او کالاکوټ تر مخه په رکشه کې سره د پریوتو اور لګېدلی چې له وجې یې دا څلور تنان چې پکې دوه زنانه او دوه ماشومان وفات شوي. د پولیس د وینا تر مخه د بونیر نه میلمانه د زنانو سره نارکټ ته د لاسنیوي په غرض راغلي وو او دغه رنګ د سکول دوه ماشومان د سکول د چوټۍ نه وروسته خپل کور نارکټ ته تلل ولې د دې بدې پیښې سره مخ شول. د هسپتال د ذرایعو تر مخه د زخمیانو حالت هم د خطرې نه بهر نه دی. په دې موقع اول ځایي خلکو بیا ریسکیو 112 او پولیس ځوانانو وفات شوي او زخمیان تنان هسپتال ته رسولي. دې بدې پیښې په سیمه کې د خفګان پر اصرار پیزا خوره کړي او ټول ولس یې غمجن کړی. په دې موقع د هسپتال ایم ایس تفصیل صدارنګ ویلی. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم خان دا خو څنګه چې تاسو ته پته را تاسو به الریډي شیر کړي می دا د رکشې اکسیډنټ شوی دی او د هغې نه بعد د اکسیډنټ نه بعد پر رکشه باندې اور لګېدلی نو په دې کې خو کافي کسان زخمیان دي خو موږ ته چې کم راغلي نو دا 15 کسان دي او ډېر زیات سیریس دي. موږ ورله هغه اولنې چې کم حساب کتاب دی هغه ورله ټول روان دی په مټ هسپتال کې نو چې دلته نه کله سټیبل شي نو دا به بیا د ایمبولینس په ترو باندې په کریټیکل کیر کې او دا به بیا سیدو ته او د سیدو نه به پېښور ته ریفر کولی ځکه د دوی د بدن چې څومره حصه سوځېدلې ده نو د هغې علاج دلته یا په سیدو کې ممکن نه دی نو دا به ځي بیا پېښور ته بند سنټر ته. نو موږ انشاءالله کوشش کوو چې اوس چې د دوی کم دلته فرست ایډ دی یا څومره څیزونه دي آی وی لاین دی یا د هغوی ډریسنګ دی چې دا وشي چې دوی ته نور نقصان نه کیږي. زمونږ دې ټیم کې چې دی ټول سرجیکل ټیم چې دی او زمونږ دوه سرجیکل سپیشلیست دي ورسره د هغوی ټیم دی نو هغه په اوټي کې په ایمرجنسي کې هغه ټول موجود دي او ورسره د هغې چې کم بیا د انستیزیا سټاف دی اوټي سټاف دی نو ټول موجود دي. اوټي هم کلاو ده ایمرجنسي هم کلاو ده او ټول څیزونه روان دي. نو د الله نه امید لرو چې دلته نه لږ سټیبل شي نو د هغې نه بعد به بیا 112 ترو چې دی نو د دوی به موږ ریفرل کوو. دا ښه کریټیکل سوځېدلي دي او د دې علاج دلته یا په سیدو کې بیا ممکن نه دی.